مونږ له ډېر خلک کار نه راکوي لکه د ګټې وټې بچي شته دی او که نه؟ نه جي نشته، واړه دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم قادر خان، تاسو ګورئ کیون ټي وي 1. دوستانو، اکثر چې مونږ په لارو په کوڅو کې وګورو، په سړکونو باندې، نو ښه صحت به الله ورکړی، په ټول بدن به روغي، خو بیا به هغه هم د خیر او د بل ته د لاس نیولو ذریعه جوړه کړي، ولې چې هغه عادت شوی وي. نن مونږ داسې په یو شوروم کې ناست یو، په یو کارخانه کې چې شپېتو کالو عجیب آباد دی، چې هغه یو لاس او په خپه باندې معذوره دی، خو هغه بیا هم د خپلو بچو دپاره او د خپل کور د عزت دپاره هغه خپل محنت جاري ساتي. نو راځئ ما سره اوسئ چې د دې باباجي نه تپوس وکړو چې د ژوند په باره کې د ده نه یو څو تپوسونه کوو. نو مونږ سره اوسئ. السلام علیکم حاجي بابا. وعلیکم. تاسو څنګه، طبیعت ښه دی؟ شکر دی. تاسو ښه یې؟ شکر دی، الله کرم، دعاګانې. حاجي بابا دا راته ووایه چې ستاسو یو لاس هم معذوره دی او یو خپه هم معذوره ده، نو تاسو ته په دې ژوند کې څه داسې تکلیفونه میلاویږي له کار حوالې سره؟ تاسو خو ماشاءالله ښه کاریګر یم یې، دغه یم یې، نو دا کاریګري هم د کم وخت نه زده کړې او دا معذورتوب د ما د کم وخت نه راغلی دی؟ دا جي زه د 9 کالو وم چې معذورتوب را باندې راغلی دی. د 9 کالو؟ 9 کالو او 40 کاله مې د کار وشو. 40 کاله ستاسو د کار وشو؟ ستاسو خو بیا هنر هم ماشاءالله ښه داسې هنر به وي چې 40 کالو کاریګر دی، خو په یو خپه او په یو لاس باندې معذوره. بابا حاجي بابا دا راته ووایه چې لکه تاسو ته د کار مشکلات څه شته دی؟ شته، ځکه چې اکثر مونږ په مارکیټونو باندې ورشو نو مونږ له ډېر خلک کار نه راکوي، ځکه چې معذوره یم، په دې وجه کمزور یو، کار په دې وجه نه راکوي. خو د دې اکثر د الله ډېر خو کړي چې کار راشي ولی نو مونږ ته سوال جواب وکړي چې راشه بابا کار راغلی دی. او چې کله کار نه حاجي بابا، نو بیا څه لکه داسې بیا بل ځای کې کار کوئ که نه به بیا هم د دغه کار په انتظار په کور کې ناست دی؟ نه جي، بس بیا کور کې سموسې راله پخوي او سموسې به دغه اتیا سل دانې وباسم د ورځې. ها، د هغې حوالې سره او د بچو حوالې سره ستاسو لکه د ګټې وټې بچي شته دی او که نه؟ نه جي نشته، واړه دي. څونه عمرونه څونه دي؟ یو 14 کاله عمر دی، 15 لږ جنکۍ هم 2 دي او هلکان هم 2 دي. د ګټې وټې نه دي؟ ته هم واحد د کور دغه؟ بس واحد دی، الله دې یو دی بس. دا راته ووایه حاجي بابا چې اکثر لکه دلته کار نه وي، تاسو په مختلف کارخانو کې ګرځئ، د 40 کالو تاسو سره یو تجربه ده، نو آیا تاسو پسې خلک رنګونه کوي کار دپاره که نه تاسو ته انکار کوي؟ مخکې وجې راپسې کېدو، اوس نشي کېدی، په دې چې ګراني شوه او تیز وخت شو، نو چې یو سړی وله ورځ کې یو شی ورکوي نو هغه باندې کار کوي. مونږ به 2-3 ورځې کې ورکول، په دغه وجه مونږ باندې کار څوک نه کوي. او دا کم کارخانه کې چې لګی نو دی راغواړي دی په خپله ترنګ کوي؟ بالکل او جي، الله دې عزت ورکړي، الله دې کامیاب کړي. دی ما پسې په خپله دغو کې چې راشه بابا کار راغلی دی، او نور امداد هم را سره له 100 روپۍ کوي.
ها 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 بس ګوره وای دا دنیا هم دغه خو د وجه آباد ده اورې چې ته د انسان خیال ساتي ان الله تعالی با ستا خیال ساتي او دا راته وای عجیب با چې لکه بیماری ستاسو سونه وخت شو زمونږ د بیماری به دغه تقریبا 50 سال برابرېږي که نه فالج ها ها حاجي او دلته چې کم کار کولی نو د ورځ کې کار وباسي که نه عام روټین سره ولا کار لیټ کوي دغه کوي نه مروټي به چې څه مې ورځ کې مې ولا د ورځې کار والا ورکوم چې نه دوه کې ورکوم ولا خو دا راته نه وایي چې شابه بابا حاجی بابا الله تعالی دې روغ په صحت ساته د خپل بچو د پاره قدرمندو د عمدغه شان مشرانو د پاره شپېته کال عمر دی خوده به هم د ماشومانو د پاره او د خپل کور د پاره چاته لاس نه نیسي او خپل سخت بزان تیری درې میاشتې سلور میاشتې چې دلته کار وي خو ټیک تا کدلته کار نه وي نو درې سلور میاشتې دی په کور باندې ناس وي د الله په سره باندې ناس وي نو که ښېګړه وي نو هم دغه شان کسانو سره وکي او که خپل سوسم کېږي هم دغه شان کسانو سره وکي د دې ولې چې الله تعالی بدل اجر هم درکړي که ستاسو څه دغه وي نو د دې نمبر زه منشن کوم د خپل وخت وس مطابق چې څونه امداد کولی شي نو تاسو ورسره وکئ ولې چې باباجي ډېر غیرتمند او ډېر پښتون سړی دی 40 کال هنر دی ورسره لاس کې خو نن سبا ډېر ټکنالوژي دور راغلی دی او ټول 3D هغه فرنیچر تیاریږي او هغه هنر چې کم د سره 40 کالو نه دی نن سبا هغه کار د ورځې نشي ختمولی چې عام کاری ختموي نو په دې وجه چې بابا کم ځای ته لاړ شي نو هلته دته ټول انکار کوي په دغه وجه باندې چې دی په یو لاس او په یو خپه باندې معذوره دی نو هم د دغه باباجي غونته کې کسانو سره خیال وساتئ او